موسی علیه السلام مبارک له یو کس راغی وی حضرت زما دا ارمان دی چې الله ما ته مستقبل آینده والا زمانه ښکاره کوي. موسی علیه السلام ورته لکه دا څه وی؟ وی دا خو د الله خاصه ده، تا ته به څنګه حاصلېږي؟ یاره جي بس وی ته د الله نیازبین پیغمبر یې، د الله دپاره وغواړه چې ما ته ښکاره شي، چې ما ته مستقبل کې ښکاره شي چې څه کېږي. ابراهیم علیه السلام وی دا خبره ناممکنه ده، خو بیا هم الله نظم ورته به وویم چې الله ستا یو بنده دی او زما امتی دی. ما ته وی دا واقعه علامه رومي رحمت الله علیه لیکلې ده. ګویا توجه کوئ، وایي چې کله موسی علیه السلام کوی تور ته لاړه او الله سره هم کلامي کوله، بیا ورته ووی ربه زما یو امتی دی، هغه وایي چې ما ته آینده زمانه ښکاره کېږي، ما ته داسې پاور راکه، ما ته داسې ګویا دغه راکه، ما له داسې شکتي ورته مونږ وایو چې راکه چې ما ته مستقبل زمانه ښکاره کېږي. زما رب ورته ووایه دا ورته ووایه موسی چې ستا دپاره فایده نه ده، نقصان دی پکې. موسی علیه السلام بیا راغی وایي هلکه رب وایي چې ستا دپاره فایده نشته، نقصان دی. دوی ورته ووایه ما له نقصان ښه دی، ما له نقصان ښه دی، خو زما رب ته ووایه چې ما ته ښکاره کېږي. موسی علیه السلام بیا کوی تور تړه، الله وایي ما له پکې نقصان ښه دی، لیکن ما ته وښایه چې مستقبل لا ته ښکاره کېږي. وایي ښه الله تبارک وتعالی ورته ووایي ځه آینده زمانه به درته ښکاره کېږي، ځه. وایي دغه سړی چې راغی ناس په کتل به چې سار له به څه کېږي، بله ورځ له به څه کېږي. ګویا توجه یې کوله، یو ورځ ورته پته ولګېده چې کور کې د اس ولاړ دی او هغه مړ کېږي. خبرې ته توجه کوئ، کور کې د اس ولاړ دی او هغه مړ کېږي. بس د اس دسته کې تیار کړ، ویلمبو را ویلمبو بازار ته بوته، چې بازار ته بوته اس یې خرڅ کړ او هغه پیسې وروړې موسی علیه السلام ته داسې داسې کورې. وایي تا وګوره تا وایي چې فایده پکې نشته، اس مې خرڅ کړ، که اوس مري نو د چا به مري، زما به نه مري. هغه وایي ښه، موسی علیه السلام وایي ښه، وایي زه تا ته فایده ښکاره کېږي نو. زمانه تېرېده، بیا یې کتل، الله تبارک وتعالی ورته بیا ښکاره کړه چې هلکه یو ورځ دوپه ستا کور کې یو غویی ولاړ دی، هغه مړ کېږي. د غویی ونیو بازار ته بوته زما محترمو، و په بازار کې خرڅ کړ، بیا پیسې لاس کې نیولې. راغی موسی علیه السلام ته داسې داسې کورې، حضرت ما تا ته نه وي چې فایده ده پکې، تا وی نقصان دی، اوس غویی دی که مري نو د چا به مري، ما ته پیسې میلاو شوې. زمانه تېرېده، بیا ورته پته ولګېده چې په کور کې د یو غلام دی هغه مړ کېږي. د هغه غلام بوته غلام ته غږ نه دی کړی، په بازار کې غلام خرڅ کړ، بیا پیسې لاس کې نیولې دي. موسی علیه السلام ته داسې داسې کورې، حضرت وګوره تا وی فایده پکې نشته، ما ته هی فایده ده، تشه فایده راته ملاویږي، تا وی فایده پکې نشته. موسی علیه السلام وی ها فایده به درته ملاویږي نو. ګویا زمانه تېرېده، پته ورته ولګېده چې دوه ورځې پس زه په خپله مرم. زما محترم خبرې ته توجه کوئ، پته ورته ولګېده دوه ورځې پس زه خپله مرم. راغې رامنډې د موسی علیه السلام دربار ته والې، د الله رسوله دا خو جي زه مرمه دا به څه کېږي. موسی علیه السلام ورته وی ښه، وایي زه ځان بازار کې 50 خرڅ کړه که نه، هغه ته قربان که 50 ځان خرڅم کم نو مرم، خو زه مرم که نه، دا به څه چل کېږي جي غرق شو. وایي ما درته نه وي چې فایده پکې نشته، خو خیر هغه پیغمبر او په امت باندې شفقت والا پیغمبر په خپل امت باندې ډېر شفیق زما محترمو. بیا د الله دربار ته لاړه، کوه تور باندې بیا الله ته وی الله هغه کس دی چې نن په تا پریشانی راوستې ده، ما ورته مخکې نه ویلو چې فایده نشته. زما رب ورته وفرمیل، خبرې ته توجه کوئ، زما رب ورته وفرمیل موسی ما خو ووی د ده دپاره فایده نشته، وایي د باندې ما مرګ راوسته، ګویا د ده نیټه برابر وه، لیکن د باندې مې څه مصیبت او مرګ راوسته. ما وی دا مصیبت او مرګ بتاوم راتاوم که د ده کور کې څه هغه به د ده د سر نه صدقه شي. ما ولید اسو پکې، هغه مرګ ما په اس باندې راوسته، لیکن هغه اس ته خرڅ کړ، ما بیا دغه مرګ او مصیبت تاو راتاو، دغه تاوېده راتاوېده. ما وی کور کې وګورم، په کور کې غویی ولاړو، هغه غویی هم د خرڅ کړ، بیا هم دغه مصیبت تاوېده. کور کې غلام ولاړو، ما وی په غلام به مرګ راشي، دی به د مرګ نه بچي، دا به د ده صدقه شي، دا مال هلاکېدل به د ده د سر نه صدقه شي، لیکن هغه غلام هم د خرڅ کړ. اوس د بچ کېدو هېڅ نشته د ما محترمو، دی به مري د ما محترم. لکه زمونږ په هر څه کې مونږ په ایمان مجمل او مفصل کې الله سره دا کړي چې والقدر خیره و شره من الله تعالی. هلکه شرم د الله د طرف نه دی، که تا ته شرم ملو شو دی کې هم زما ستا دپاره فایده ده، لیکن مو تا ته پته نه لګېږي. ما ووي که خیر ملو شو، الله پوهېږي په انسان باندې. ما ووي که مونږ د الله سره محبت کوو، دا محبت که زه د الله په ذات باندې خرچه کوم زما محترمو، زه د الله په ذات باندې قرباني کوم، دا زما د فایدې دپاره ده، دا زما د اولاد د سر نه صدقه ګرځي، دا زما د سر نه صدقه ګرځي، دا زما د خاندان د سر نه صدقه ګرځي. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات
عليك